الرحیم براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله وإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين صدق الله العظيم. مخی صورت او دا صورت په حقیقت کې یو صورت ده. د دې صورت نوم ده سورہ توبہ. یعنی په دې کې په بعضی مشرانو باندې الله قبول توبې کړی دی، نو په دې وجه دې صورت ته سورہ توبہ هم وایي. او دلته امام زمخشری صاحب کشاف سورلس نمونه د دې صورت ذکر کوي، سورلس نمونه. او د دې صورت پر سورلس نمونو کې یو نوم هغه سورت العذاب هم دی، سورت العذاب. او چې دا هغه نکته ده او دا هغه خبرې ته اشاره ده چې د سورې توبې په سر کې بسم الله ولې نه دی لیکلی شوی، ځکه چې دا سورت العذاب دی او بسم الله د امان نښه ده. او دلته الله د کفارو نه امان پورته کړی و چې د کافر دپاره دین وروستو امان نشته، یا به کفر پرېږدي او یا با ځان توری ته برابرای. بیا دی وجنا د دې په سر کې بسم الله ونه لیکلی شو. حضرت عبدالله عزیز عباس و امام علی رضی الله تعالی عنه نه تپوس وکړو چې د سورې برات یا د سورې توبې په سر کې بسم الله ولې د لیکلی شوی. نو هغه ماته وویلې چې بسم الله الرحمن الرحیم دا نخ دا امان دا، او سورہ توبہ کی اللہ تعالی امان پورته کړی دی، په دې وجه دلته ونه لیکلی شو. دغه رنګې نورو امامانو په دې باندې لیکل کړي. او خبره اصل کې دا ده چې د نبی علیہ السلام دا عادتو چې کله به یو صورت نازل شو نو بیا به چې لږ لږ آیاتونه به راتلل، نو نبی علیہ السلام ویل دا په پلانی صورت کې د پلانی آیات نه رستو کېدی، دا په پلانی صورت کې د پلانی آیات نه رستو کېدی. د دې وجه نه دا یو مسله ځان سره یاد ساتئ چې ترتیب د آیاتونو د قرآن دا منسوسی دی. لکه زمانه خبرې ګورې دوی چې دا ناشنا خبر دا لږ زده کوي ځان سره. د آیاتونو دا ترتیب چې په قرآن کې دی نو دا منسوسی دی. منسوسی معنی دا ده چې نبی علیہ السلام ښودلی دی چې دا پلانی آیات د پلانی صورت کې د پلانی آیات نه رستو کېدی، دا د پلانی آیات نه رستو کېدی. نو دا د آیاتونو ترتیب چې په قرآن کې داسې دی دا منسوسی دی. او دا د سورتونو دا ترتیب دا اجتهادی دی، دا منسوسی نه دی. پوهېږئ پرې باندې چې کوم صورت مخکې او کوم صورت وروستو لیکل پکار دی، دې کې ترتیب منسوس نه دی، دا اجتهادي دی. د دې وجې نه که ته په قرآن مجید کې داسې ووایې چې په اول رکعت کې ته قل اعوذ برب الناس او په دویم کې قل اعوذ برب الفلق، فرق نه راځي، په منځ کې فرق نه راځي، ځکه چې دلته ترتیب منسوسی نه دی، دلته ترتیب اجتهادي دی. پوهېږئ زما پرې خبرو باندې که نه؟ دا نو دا صورت د مضمون په لحاظ سره التم د هغې مضمون جهاد فی سبیل الله، چونکې مدنی صورت او د جهاد ضرورت
دا مدنی صورت تے او دلته هم د جهاد ضرورت دی. د دواړو مضمون یو دی جهاد. د دې وجې نه مشران د دې په باره کې مختلف شو چې آیا دا یو صورت دی او که دا دو صورتونه دي. نو چې مضمون ته وکتل نو مضمون د دواړو یو جهاد دی. نو بعض ویل دا یو صورت دی او بعض ویل چې نه دا ځان له نازل شوی دا ځان له نازل شوی دا بیل بیل صورتونه دي. نو د بسم الله الرحمن الرحیم کیله ولیکلی شو، تاسو ورته وګورئ که نه شته که نه د بسم الله کیله ولیکلی شوه. دا د هغې خلکو لحاظ وساتلی شو چې څوک ورته دو صورتونه وایي او بسم الله ونه لیکلی شوله. دا د هغه خلکو لحاظ وشو چې څوک وایي دا یو صورت دی. پوه شوئ زما په خبره باندې؟ براءة من الله. د دې ابتدائی حصہ د سورہ توبہ دا چې راغلی دا نو دا د فتح مکی نه یو کال بعد په نهم کال د هجرت باندې دا سورت دا ابتدا نازله شوې وه. نبی علیہ السلام په خپل حج لدا نړ په نهم کال باندې ابو بکر صدیق امیر الحاج مقرر کو او هغه ولیږه. بیا ورته مشران وویلي چې ته خودی دپاره امیر الحاج هغه مقرر کو چې هغه به خلکو باندې حج کوي او خلکو ته حج طریقې به ښیي. خو چې ستا کومې لوزنامې د کفارو سره دي د دنیا د کفارو او مشرکانو سره او خو به د حج په مقام باندې هغې ته ماتول غواړي او به هغې سره تازه کول غواړي، دا به ستا د کورنۍ سړی کوي، دا باری سړی نشي کولی. نو علی رضی الله تعالی عنه ته پیغمبر خدا خپل اوښه ورکړه عصبه او په هغې سور شو روان شو. په لاره باندې د اوښې اواز ابوبکر واورېده، ابوبکر صدیق رضی الله عنه. اول چې دا اواز خو د پیغمبر خدا د اوښې دی ایثار شو ورته ګوري علي راغی. نبی علیہ السلام ابوبکر ته مامور رالی که امیر، لکه زه خو امیر مقرر شوی یم امیر الحاج. هغه ویل زه مامور راغلیم جي، زه مامور یم، امیر به تاسو یئ. د یو څو خبرو اعلان دا به زه کوم. نو د بخاري حدیث دی حضرت ابو هریره وایي چې موږ به د علي رضی الله تعالی عنه سره په مینا کې ګرځېدلو او دا اعلانونه به م کول. هغه اعلانونه دا دي چې د سږني کال نه وروستو به مشرک بیت الله ته نه راځي، د سږني کال نه وروستو د بیت الله نه به څوک بربنډان طوافونه چاپېره نه کوي. دا اعلانونه به موږ د حضرت علي سره په مینا کې په کونه کونه او کوڅه کوڅه کې ګرځېدو او په خلکو کې هم دا اعلانونه کوو. نو دا هغې اوس ورته متوجه شئ. براءة من الله، اعلان د بیزاری دی د جانب د الله نه او رسوله او د الله د رسول له طرفه اعلان د بیزاری دی. چاته؟ الی الذین عاهدتم، هغه کسانو ته چې تاسو سره معاهدې کړي د مشرکانو نه. د کومو مشرکانو سره چې کومې وعدې شوي دي بس هغه وعدې ماتې ختمې. او نوې خبره اوس دا ده چې فسیحو فی الارض 4 اشهر، ځئ په دې ځمکه کې 4 میاشتې، 4 میاشتې چکرې وهئ. د اسلامي مملکت په دې اطرافو کې وګرځئ، اسلام خو بیان وګورئ، چکر یې ولګوئ. واعلموا انکم غیر معجز الله، پوه شئ یقینا تاسو نشئ کمزوری کولی الله لره. وان الله مخزي الکافرین، او یقینا الله شرمونکی دی کافرانو لره. د دې وجې نه دې صورت یو نوم مخزیه هم دی چې دا کافران شرمئ، بلکې داسې یو منافق فرقې نه ده پرېښې چې سوره توبې په هغې باندې حذیفه زوی د یمان رضی الله عنه فرمایي چې صاحب سر رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې دې صورت کې د بسم الله د لیکلو دام یو وجه ده چې د یو منافق نه دی پرېښې مګر په هر منافق باندې کلام کړی او خبرې کړې ده. او حذیفه هغه سړی و
چې نبی علیہ السلام ورته منافقانو پیرس ورکړی. نو یو ځل ورته حضرت عمر وویلي چې حذیفه رښتیا راته ووایه چې نبی علیہ السلام تعالی کوم پیرس درکړی د منافقانو زه خو پکې نه وم. د حضرت حذیفه ورته وویلي چې ته پکې نه وې، خو یاد ساتئ که تا نه ما نه وروسته بل هر چا تپوس وکړو نو زه به ورته د اونه جواب نه ورکړم چې ته پکې وې او که ته پکې نه وې. د دې وجې نه حضرت عمر به حذیفه زوی د یمان صحیح کو چې څوک به مړ شي په مدینه کې، چې حذیفه به و جنازه به وکړل دا، او چې حذیفه به غایب و هغه ته به پته وه چې دی کلي کې دی نه راځي جنازې له، نو ویل به دا یارم دی، نو بس څادر به یې ټک وکړي، ویل زه یې پرې نه کوم. مولانا مودودي رحمت الله علیه یو ځای کې لیکلي دي چې د دې مدینې دا پاک ښار نه دی، پاک 4,500 پای کې د رسول الله په موجودګۍ کې منافقان ښځې منافقان سړي. پوهېږئ په دې باندې؟ دا یو ځلې مشهوره خبره ده، یو ځلې وایي امام ابو حنیفه رحمه الله مدینې منورې ته راغی د امام مالک رحمت الله علیه کلي ته. نو چې میلاو شو نو مالک ورته وایي چې کوم ځای نه راغلی تاسو؟ نو هغه ویل من کوفه. ویل زه د کوفې نه راغلم. نو حضرت امام مالک وفرمایل ویل الکوفی لا یوفی، ویل کوفیانو کې وفاداری نه وي. هغې ته اشاره وکړه چې تاسو حضرت حسین در وغوښته او 3,000 کسانو ورسره بیعت وکړو او بیا هم په ډاګه پرېښوده د کربلا په مقام کې 2 کسانو سره د کورنۍ د پیغمبر خدا شهیدان شو. پټ هغه سوالو چې الکوفي لا یوفي. امام صاحب غږ ونه کړ، کېناست درس. د امام مالک رحمت الله علیه دا یو زبردست عادت و چې کله موتا امام مالک به ویلا نو وی پاکی جامې به واغوستي، غسل به وکړو، عطر به په ځان پورې کړو او بیا به درس ته کېناست. نو د درس نه مخکې به وویلي چې څوک نشته چې یو رکوع په ډېره ښایسته انداز باندې ما ته واوري. نو د خپل عادت مطابق چې دا خبره وکړه نو فوراً ابو حنیفه پاسېد. اوس را روان دي دلته. ابو حنیفه پاسېد او دا رکوع یې شروع کړه چې نه من المهاجرین الاولین والانصار، دا یې شروع کړه. نو چې دا رکوع یې ویله دې ځای ته راورسېده نو چې وممن حولکم من الاعراب منافقون ومن اهل المدینه مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. چې دا یې ویو که نه نو بیا یې را د سره کو دا ټکې دا آیات یې پکې دوباره ابو حنیفه وویو چې دوباره یې ویو نو امام مالک ورته وکاته، هلکه سړي خو جواب راکړه، ما ته خو جواب راکړه چې ټیک ده حضرت کوفي یم خو زه په هغه خلکو کې نه یم چې د حضرت حسین سره غداري کړې ده، زه د هغه په ملګرو کې یم. او که ته د کوفې په باره کې دا خبره کوې نو دا مدینه پاک ښار دی، د پیغمبر ښار دی، د پیغمبر. او قرآن وایي وممن حولکم من المنافقین ومن اهل المدینه، د دې مدینې نه چاپېره منافقان او خود یې پرې مدینه کې دننه منافقان دي. لا تعلمهم نحن نعلمهم. الله وایي زه پېژنم، پیغمبره ته هم نه پېژنې. پوهېږئ په دې باندې؟ دې ځای باندې مولانا بل ځای چېرته یو ځای کې لیکلي دي چې 4,500 زنانه او نارینه منافقان د مدینې د ښار کې دننه اوسېدل د نبي علیه السلام په موجودګۍ کې. کوپه خو ډېر لوی ځای و، ډېر لوی ځای و. 1,500 صحابه ورته راغلي، 1,500 صحابه کرام. دا تاسو هم که نه زه د خبروم دي خلکو ته د ابو حنیفه چېرته سي امام ښکاره کوي چې ته جومات امام و. بس خدای بندګانو ابو حنیفه خو ابو حنیفه و، څه وایي تاسو ګډې وډې وایئ. ځان له د فقه امام دی.
تا دا ویلی شي چې د حدیثو کې څوک لوی امام دی نو بې اختیار ابو حنیفه دغه بخاري، او که دا ویلی شي چې څوک په فقه کې لوی امام دی نو بې اختیاره به وایي چې ابو حنیفه. کې شک نشته، هر فن ځان لري جهل دی. دغه وایي ځکه دا خبره مې تاسو دا وکړه چې دا سپک نظر دا ډېر بد خبره ده. وړوکي نه وړوکي کس ته سپک نظر مه کوئ او غټو نه غټ سړي ته سپک نظر نه کوئ. سپک نظر دا د مؤمن کار نه دی چې هغه به د خدای مخلوق په نظر کې سپک راولي ځان ته، بلکې هر سړی حضرت عمر وفرمایل کل رجل افقه من عمر، هر سړی د عمر نه ښه پوهېږي. د چا پلار هم د عمر نه ښه نه پوهېده. عمر چې وفات شو صحابه وویلې 9 حصې علم یې ځان سره یوړو، یو پاتې شو مونږ ته. خو هغه به دا فرمایل چې هر سړی د عمر نه ښه پوهېږي، هر سړی د عمر نه ښه پوهېږي. مونږ وایو هر سړی زما زه د هر چا نه ښه پوهېږم. واعلموا انکم غیر مخزي الله وان الله مخزي الکافرین واذان من الله ورسوله، اعلان دی د جانب د الله او د رسولنا الی الناس خلقو ته یوم الحج الاکبر، په ورځ د حج اکبر باندې. حج اکبر دی ته نه وایي چې د جمعې ورځ مي او د عرفې ورځ مي، هر یې خلکو رضان اساس کړی دی. حج اکبر حج دی او حج اصغر دغه د عمره ده. ما پرې خبر پوه شوې که دا خبره چې څوک کوي چې لکه سږ کال حج اکبر دی ولې وایي د جمعې ورځ هم ده او د عرفې ورځ هم ده. دا چا ویلي دي؟ کوم کتاب کې دي؟ حج اکبر حج ته وایي، دی حج ته ټول حج ته اکبر وایي، او حج اصغر دی مقابله کې هغه عمره ده. دا معنی بس. وایي یوم الحج الاکبر ان الله بریء، او اعلان دا دی چې ان الله بریء من المشرکین، یقینا الله بیزار دی د مشرکانو نه، او رسوله او رسول د الله رسول د الله هم بیزار دی د مشرکانو نه. دا ورسوله دا عطف دی په دې باندې چې ان الله بریء او ان رسول الله بریء. پوهېږئ په دې باندې؟ نو دې وجې نه دا یو د حضرت عمر په زمانه کې یو باندې چې دغه وکړو، یو سړي قرات وایو یو باندې چې مخکې، نو دا بودوان چې ورته ویل کېږي، دا کې چې ډېره درست دی صحیح هغې ذوق هم برابري. نو هغه دا آیات یو چې ان الله بریء من المشرکین ورسوله، هغه بودو ورته ویلي چې الله تعالی د خپل رسول نه بیزار یم، زم د الله د رسول نه بیزار یم. سړی کلک یې ونیو د عمر دربار ته یې راوستو، ویل دا دغه نه دی، دا سړي ورته وویل چې دا بودونه دی. ویل ما دا آیات ویل، ویل ده ویل چې زم د الله د رسول نه جدا یم چې الله دې جدا یي. نو هغه ویل تا څنګه وویلې؟ هغه ویل چې د داسې وویلې چې ان الله بریء من المشرکین ورسوله، نو دا رسوله عطف کوم مشرکین باندې، نو الله بیزار دی د مشرکانو نه او الله بیزار دی د خپل رسول نه. نو ما ویل چې الله د خپل رسول نه بیزار دی، زم ته بیزار دی. پوهېږئ پرې باندې؟ د دې وجې نه په دې ځای کې د نحوې ضرورت راغی، او حضرت عمر د حسن او د حسین استاد دی امام دعیلی، هغه ته یې وویلې، بلکې دا د علي صاحب په باره کې هم راغلي چې 3 خبرې ورته راکړي چې کل فاعل مرفوع وکل مفعول منصوب وکل مضاف الیه مجرور. او دا یو په پرچه کې ورته ولیکل او داسې ورغورځوي وعلى نحو هذا، نو على نحو هذا نحو شوه، پوهېږئ پرې په مثل د دې باندې وعلى نحو هذا. نو دقه ځای نه د ګریمر دغه د نحوې د ګریمر بنیاد کېښودی شو. پوه شوئ په دې خبره باندې؟ دا لاړې دا خبرو سیریږي ورو ورو، هرې منځه ځي. وایي فإن تبتم فهو خیر لکم. وګوره څومره فرق په نحوه کې فرق دی چې رسوله وایي نو یو معنی ده، الله هم بیزاره دی د مشرکانو نه او رسول الله هم ته بیزاره دی، او چې مجروري وي نو معنی دا شوه
چې الله بیزار د مشرکان نه هم دی، د خپل پیغمبر نه هم دی. حالانکه دا خو ډېره خطرناکه خبره ده. فإن تبتم که توبه وباسئ په خیر لکم دا سپاره ډېره غوره ده. وإن تولیتم که تاسو اعراض کوئ فاعلموا پوه شئ انکم غیر معجز الله، نه تاسو کمزوري کوونکي الله لره چې خلاص په شئ کې. وبشر الذین کفروا زیر ورکا کافرانو ته بعذاب علیم، په عذاب درناک سره. او زیر خو په الخبر السار ترجمه زه تاسو ته کوم چې زیر څه ته وایي بشارت، الخبر السار د خوشحالۍ خبر. نو د کافر ته په څه باندې بشارت ورکړي؟ دا استهزاء کوي الله ورپورې. کافر همیشه د خدای په دین پورې استهزاء کړې ده، په اسلام پسې کړې ده، په مسلمان پسې کړې ده، په پیغمبر پسې کړې، الله ورپورې ټوکې کوي. الا الذين عاهدتم من المشرکین، مگر هغه چې تاسو ورسره وعده کړې د مشرکانو نه، تاسو ورسره وعده د مشرکانو نه کړې ده تیر تاریخ نه. ثم لم ينقصوكم شيئا، بیا تاسو څه کمې پرې وعده کې نه دی کړی، دا وعده د سر ته رسولې ده. ولم یظاهروا علیکم احدا، او تعاون نه دی کړی په خلاف ستاسو کې یو تن، ستاسو خلاف د چا امداد هم نه دی کړی. فاتموا الیهم عهدهم، هغې ته خپله نیټه سر ته ورسوئ. که شپږ میاشتې دي، که درې میاشتې دي، که څلور میاشتې دي، هغې ته خپله واده سر ته الی مدتهم. ان الله يحب المتقین، یقینا الله دوست ګڼي ځان ساتونکي د ماتونکو د څه نه، د ځان خوښ دي الله هغه خلک چې ځان ساتي د ماتولو د وعدو نه. فاذا انسلخ الاشهر الحرم، کله چې ووتې څلور میاشتې عزتمندي، څلور میاشتې عزت ورکړی او که نه، ځئ په اسلامي ملک کې ګرځئ. نو چې کله څلور میاشتې تېرې شوې، نو فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم، فاقتلوا المشرکین، مړه کوي مشرکانو لره، مشرکان مړه کوي. حیث وجدتموهم، کم ځای کې چې تاسو مومئ. وخذوهم، ونیسئ دوی لره، واحصروهم، رابند کوئ دوی لره، واقعدوا لهم کل مرصد، او کښېنئ دوی ته په هر ځای د انتظار کې. مرصد هغې ته وایي چې ته پکې انتظار د چا کې، او څوکۍ د چا کې، ګاډ د چا ته نیولې. فإن تابوا، که دوی توبه وویستله، واقاموا الصلاة، او مونځ قایم کو، واتو زکات، او زکات یې ورکو، دا مسلمانان شو. فخلوا سبیلهم، خوشې کوي لار د دوی، دا ورته خالي کړي چې ګرځي. ان الله غفور رحیم، یقینا الله بخښونکی مهربان دی. وإن أحد من المشرکین استجارک فاجره، که چېرته یو تن د مشرکانو نه پناه وغواړي ستا نه، نو فاجره، پناه وله ورکړه. یو مشرک وایي، هندوستاني هندو وایي زه پاکستان ته درځم، او دلته د روجي درسونه شروع دي، او زه په یو درس قرآن کې شاملېږم، مال اجازت راکئ. نو ته له اجازت ورکولی شي، به راشي، او بیا به دغه به مهم به خپلو کي، او بیا به ته خپل امن ځای ته په بونډري واړی چې زه اوس. نو که یو تن د مشرکانو نه پناه غواړي ستا نه، نو فاجره، پناه وله ورکه، حتی یسمع کلام الله. پیدا پکې دا ده چې دلته به د خدای کلام واوري، ترجمو کې به کیني. ثم ابلغه مامنه، بیا ورسوه دی خپل ځای د امن ته، په خپل بونډري ور واړوه. ذالک، دا ځکه درته وایم، بانهم قوم لا یعقلون، چې دا یو قوم دی نه پوهېږي. ځکه قرآن مسترد کوي، ځکه دین مسترد کوي، پوهېږي نه. دا یې پوهه نه ده چې ګینې اوسپنې په هوا کې الوزولي دي، دا خو پوهه نه ده، دا خو یو بل د هلاکت سامانونه تیار کړي دي. کیف یکون للمشرکین عهد، څرنګه به د مشرکانو دپاره عهد و پیمان شي په نزد د الله باندې، په نزد د رسول الله باندې. الا الذین عاهدتم، مگر هغه کسان چې تاسو سره وعده کړې ده، عند المسجد الحرام، په نزد د مسجد حرام باندې. د مسجد حرام کې تاسو سره وعده کړې ده. فما استقاموا لکم، څو پورې چې دوی تاسو ته په دې باندې ولاړي، فاستقیموا لهم، تاسو ورته په دې ودرېږئ. ان الله يحب المتقین، یقینا الله دوست ګڼي پرهیزګارو لره. کیفا، او څرنګه به شي، وإن یظهروا علیکم، که دا کفار غلبه حاصله کړي په تاسو باندې، دا به څنګه چې تاسو د کفارو سره معاهدې به څنګه پایداري. حالانکه که دا کفار غلبه حاصله کړي په تاسو، لا يرقبوا فيكم الا، دوی لحاظ ساتي په تاسو کې د خپل ولی، ولا ذمت، نه د ذمہدارۍ او د عهد و پیمان. یرزونکم یا پاهما، دوی خوشحاله کوي تاسو له په خپلو خلو باندې، تش په خلو باندې سټي، او په خلو باندې ستاسو صفتونه کوي،
وتابا قلوبهم انکار کړي دوی واکثرهم فاسقون اکثر په دې کې نافرمان دي. اشتروا بآیات الله ثمنا قلیلا ورکړي دې په آیاتونو الله باندې لګي پیسې د دنیا فصدوا عن سبیلی پس بن شوی دی د دین د الله نه. انهم ساء ما كانوا يعملون یقینا دا مشرکان ډېر بد دی هغه چې دوی څه عمل کوي. لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمه و لحاظ ساتي په یو مؤمن کې الا خپل ولی ولا ذمه او نه د عهد و پیمان. واولئک هم المعتدون دا کسان دي زیته کوونکي دي. فإن تابوا کړي توبه وباسي د کفر نه او د شرک نه واقاموا الصلاة واتوا الزکاة او درې مانځل را ورکوي زکات را فإخوانکم فی الدین دا ستاسو اسلامي رونه دي استا په اسلام کې ستاروش. ونفصل الآیات لقوم یعلمون تفصیل سے بیانو موږ آیاتونه لپاره د قوم یعلمون چې پوهیږي. وإن نکثوا ایمانهم کما تئ خپلو قسمونو لرا ان خپل وعدو لرا بعد عهدهم پس تکلک وعده کولنا وطعنوا فی دینکم او دوی الزامات لګی په دین کې. معنا دا تا سره وعده وکړه زبا اسلامی ملک راځم او ګرځم با او زبا د اسلام خلاف نکوم د مسلمان خلاف نکوم دي ته به ضرر نه رسو. نو ان نکثوا ایمانهم خپل وعده مات کړي من بعد عهدهم وطعنوا فی دینکم او الزامات ولګول استادو په دین کې. نو دا زمیانو تا زمیا ختم شوا. اوس څه کوي پقاتلو ائمه الکفر دا د کفر امامان دي دا مړه کوي. انهم لا ایمان لهم نشته دې لپاره څه عهد و پیمان لعلهم ينتهون چې دې شي دوی کلار شي. الله تقاتلوا قوما نكثوا ايمانهم ولن جنگيږي تاسو د قوم سره چې مات کړي خپل قسمونو لرا نه خپل وعدو لرا وهم باخراج الرسول او قصد کړو په شړلو د پیغمبر باندې د مدینې نه مکې نه پیغمبر خدا سلام مجبورۍ سره تلو او تاسو دارونه دیغه په سره واوریدلې د وختي. وهم بدؤکم اول مره او دوی شروع کړی په تاسو باندې اول کرتا اتخشورهم ایتاو دی کفار نه یریږي په الله حق ان تخشوا الله ډېر حقدار دی چې تاسو یریږئ د الله نه ان کنتم مؤمنین کای تاسو ایماندار کتاسو کی ایمانی نو بیا بتاسو د الله نه یریږئ. قاتلوهم مجنگیږئ دی کفار سره يعذبهم الله بأيديكم عذاب ورکی الله دی لساسو پلا سنو ويخزيهم او بشرمي دوی لرا وينصركم عليهم مستاسو امداد بو کی په خلاف د کفارو کې ويشفي صدور قوم مؤمنین او سړه بشي سینا او روغ بشي سینا د سینې د قوم مؤمنان. یو د مؤمن قوم زړه سوي دي دوی خو د مؤمن قوم په لونو باندې اور بل کړی دی. دا ستارونو کشمیر کې د او خویندو سره چې سکیږي یا په مصر کې د زمونږ د رونو خویندو سره یا په فلسطین کې زمونږ د رونو خویندو سره یعنی دنیا په بله حصه کې زمونږ د رونو خویندو مسلمانانو سره سکیږي دي که زمونږ رونه کې اور نه بلیږي نو ویشفي صدور قوم او شفا به ورکي زړونه د سینو د مؤمنانو ته ویذهب غیظ قلوبهم او لاړ بشي هغه غصه دړونو د مؤمنانو دوی نه ويتوب الله على من يشاء او قبول د توبې بو کې الله پاک چې الله خو خشي والله علیم حکیم الله پویا حکمت والا دی. ام حسبتم ان تتركوا آیا تاسو ګمان کوئ چې د کسب پاتې شي په دې حالت د نه امتیاز چې تاسو کې به د مؤمن مخلص او د منافق پته نه لګي چې د څه به اوسېږئ. ام حسبتم ان تتركوا آیا تاسو ګمان کوئ چې د څه به پاتې کړی شئ. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم او لا نبي معلوم کړي تاسو کې په علم تفصیلی سره په علم بعد وجود الاشیاء سره په علم ممیز سره هغه کسان چې جهاد کوي تاسو نه ولم يتخذوا من دون الله او نه دي نیولې سوا د الله نه ولا رسول او سوا د رسول الله نه ولا المؤمنین سوا د مؤمنانو ولیجتن سوک رازدار دا الله او رسول د مؤمنانو نه علاوه سوک رازدار نیولې نه دی. والله خبیر بما تعملون الله خبردار پاږي چې تاسو کوئی ولیجه پیژنې دکې ته ویل کی رازدار. ما کان للمشرکین یامروا مساجد الله دا یو ځلې د مسلمانانو د دې مشرکانو باس راغی نو دی وای منګه جمعات نه ساده بیت الله شریف کی بوسی د شیسو کې سره
دا منګه ساده و جماعتونه منګه ساده اجیانو له منګه اوبه زمزم ورکو په اجیانو باندې منګه خوراکونه کوو اوښي ولاله نو قرآن وایي ما کان للمشرکین یعمروا مساجد الله ممکن نه ده مناسب نه ده په امکان شرعي سا د مشرکانو دپاره چې سازی جماعتونه د الله شاهدین علی انفسهم بالکفر او گواهی ورکوي په خپلو ځانونو د کافر کېدلو یو طرف ته وایي زه کافر یم او بل طرف ته د الله کور سازی اولئک حبطت اعمالهم دا کسان تباه شوي دي اعمال د دوی وفي النار هم خالدون خالص پور کې به همدي همیشه اوسیږي انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر خامخا سازی جماعتونه د الله هغه څوک چې ایمان راوړي په الله او په ورځ وروستنۍ باندې واقام الصلاة وآت الزکاة او درې ایمان لرا ورکوي زکات را ولم یخش الا الله او نه یریږي سوا د الله نه فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین پس قریب دا چې دا کسان شي د سملار موندونکو نه اجعلتم داغه سیری وي چې مشرکان خپل غاړې ته اچولې وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابو په مقابله کې په مکه کې اجعلتم سقایت الحاج آیا ګرځوي تاسو خړو به الله جانو د زمزم په اوبو باندې وعمارة المسجد الحرام آیا ګرځوي تاسو هغه بادول د مسجد حرام کمن آمن بالله په شان د هغه چا چې ایمان راوړي په الله او په ورځ د قیامت باندې وجاهد فی سبیل الله او جهاد کوي د الله په لار کې یو سړی مشرک دی او کافر دی او حاجانو له اوبو ورکوي بیت الله شریف سازی دا په شان د هغې مؤمن دی چې په الله او په قیامت باندې ایمانی او جهاد فی سبیل الله کوي لا یستوون عند الله دا پریز د الله برابر ندی والله لا یهدی القوم الظالمین الله خو نه کوي قوم ظالم ته الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم کسانو چې ایمان راوړی دی او هجرت کړی دی او جهاد کوي په خپلو مالونو او په خپلو ځانونو باندې په لار د الله کې اعظم درجة عند الله دا ډېر لوی دي په اعتبار د مرتبې سره په نزد الله باندې اولئک هم الفائزون دا کسان کامیاب دي یبشرهم ربهم برحمت منه زیری به ورکوي دوی ته پروردګار دوی په مهربانۍ سره خپل طرف نه ورضوان او په رضامندۍ سره و جنات او په باغونو سره لهم فيها نعیم مقیم چې دوی دپاره به په جنتونو کې نعمتونه همیشه وي مقیم په معنا د دائم دی خالدین فیها ابدا اوسیږي ورې کې همیشه ان الله عنده اجر عظیم یقینا په نزد الله باندې مزدوري لویه ده یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم ای ایمان والو منیسی خپل پلاران او خپل رونا اولیاء په دوستی سره ستاسو د پلاران او رونا محبوب ګڼي کفر لرا په مقابله د ایمان کې دغه پلار او رور په ګلۍ مه وهه چې هغه کفر ته خوی د اسلام په مقابله کې د در اور ولی ورکا کا د پلار ولی ورکا کا ومن یتولاهم منکم څوک چې واوړدل دی کفارو ته ستاسو نه په دې خبره کې اولئک هم الظالمون دا کسان هم دي زیاتې کوي په خپل ځان باندې قل ته ورته ووایه ان کان آباؤکم و ابناؤکم وایه پیغمبره دې خلکو ته ان کان آباؤکم کوي پلاران ستاسو و ابناؤکم زامن ستاسو و اخوانکم ورونه ستاسو و ازواجکم بیبیان ستاسو و عشیرتکم او دارنګې چې کوم دی و عشیرتکم او دارنګې قبیلې ستاسو و اموال اقترفتموها او هغه مالونه دولتونه چې تاسو اقترفتموها چې تاسو کسب کړي هغې لره و تجارت تخشون کسادها او وي هغه تجارت چې تاسو یریږئ د هغې د کساد بازارۍ نه کساد بازاري دی ته وایي چې بازار کې د هغې نرخ وغورځېږي نه و مساکنه ترضونها او دارنګې هغه آبادۍ چې تاسو پسند دي ګڼئ هغې لره که دا مور او هغه ځای نه شروع کا دا پلاران او زامن الی آخره و مساکن طیبة د دې ځای پورې احب الیکم من الله ورسوله که دا محبوبي تاسو ته د الله او د الله د رسول نه و جهاد فی سبیله او د جهاد فی سبیل الله نه تاسو ته دا ډېر پسند دي نو فتربصوا به انتظار کوئ حتی یأتی الله بامره حتی چې الله راتلو کې په خپل امر باندې والله لا یهدی القوم الفاسقین
اللہ خون نکی قوم نافرمانتا. لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین، یقیناً امداد کړی دی الله ستاسو په ګڼو ځایونو کې او خاص کر په ورځ د حنین کې. کله چې فتح مکه وشوه، خیالم دی خبره کوم نو بیا ترجمه کوم. کله چې فتح مکه وشوه نو په درېیمه ورځ باندې نبی علیه الصلاة والسلام بني مستلق ته لاړ. بني مستلق چې بني مستلق ته لاړو او 12,000 فوج، 10,000 د مدینې نه بوتلی او 2,000 طلقا شو، کم کسان چې پیغمبر خدا آزاد کړو. ټولې د فتح مکې په ورځ را جمع کړه او په صحن د بیت الله شریف کې کېنول. د بیت الله په دروازو یې ورته لاس کېښو، ویل تاسو ما سره د الله سره او د الله د دین سره او د زما د ملګرو ستاسو څه نه دي کړي، زه به تاسو څه کوم؟ هغه زمونږ خروري او زمونږ درنه ختمه ده. نبی علیہ السلام ویل لا تسریب علیکم اليوم انتم الطلقاء لوجه الله. زه خبر ستاسو باره کې کوم، زما رور یوسف ته خپل ورونو باره کې کړې وه. لا تسریب علیکم اليوم انتم الطلقاء لوجه الله. دا 2,000 کسان یې مات. نو 10,000 فوج او 2,000 12,000 فوج نبی علیہ السلام واګیسته په درېیمه ورځ باندې او وادي حنین ته لاړ. په لاره باندې یو ملګري د خولې نه ووته چې یاره د دې نه وروستو به نه کمزوري کېږو، چې 12,000 فوج زمونږ د دې نه به وروستو مونږ میدان نه بیلو. نبی علیہ السلام ملګریا ډېر زر دی چې په نتیجه بیا پوه شي. کله چې دوی بني مستلقو ته ورلګه 4,000 کسان دي تیر انداز، ټول غشي شتونکي دي. هغې خپل ماشومان هم راوستي وو، زنانې هم راوستې وې او مالونه هم راوستي وو او رسیل مې راغلي او پرې شرغشو کې ناست وو. چې دا اسلامي فوج ورغی هغې پرې راپاڅېدل او بس لیندې پرې راپرېښولې او اسلامي 12,000 فوج په شا راغی. نبی علیہ السلام په کچره باندې دی وخت کې سور دی او یو طرف عباس صاحب نیولی دی او بل پیغمبر خدا تر زوی دی د هغه نیولی دی. او نبی علیہ السلام دا خپله کچره دا کفارو طرف ته نیغه کړې ده او فوج شاته روان دی منډې وایي. اور نبی علیہ السلام فرمائل انا نبی لا کذب انا ابن عبدالمطلب، انا نبی لا کذب، زه پیغمبر ما دا الله او په عربو کې د نر بچی ما د عبدالمطلب بچی ما، که څوک تښتي نو زه به نه تښتم. او بیا یې عباس صاحب ته ویل چې آواز وکړه یا اصحاب البقره، یا اصحاب البقره، اے د بقرې عالمانو، اے د آل عمران عالمانو، اے د نساء عالمانو، ټول ویل اللهم لبیک اللهم لبیک، ټول راستانه شو. او چې حمله وکړه 6 منټونو کې میدان وګاټه، 6 منټونو کې. دا هغه یوه خبره وه چې د ملګري د خولې نه راوتې وه چې د ګڼوالي د وجې نه به نه بېلي. نو هغې ته اشاره کوي لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره، امداد کړی و الله ستاسو په ډېرو ځایونو کې، و یوم حنین او خاص کر د حنین په ورځ. کله اذا عجبتکم کثرتکم، کله چې خوند درکړه تاسو د ستاسو ګڼوالي 12,000 وایي. دا د قرآن کې بیا پړکېږي دا خبره، تاسو ورته ګورئ. فلن تغنیا عنکم شیئا، دفع نه کوه تاسو نه هېڅ یو څیزه، وضاقت علیکم الارض بما رحبت، او تنگ شوا په تاسو باندې ځمکه او سره د پراخۍ د ځمکې نه، ثم ولیتم مدبرین، بیا وګرځېدئ شا کوونکي. اسلامي فوج خوشحاله. صحابو نه چا تپوس وکړو تاسو جنګ حنین کې دا ملګري تښتېدلي وو؟ نو هغې به ویل نبي علیه السلام نه و تښتېدلی. دا به جواب دی، بخاري کې راځي حدیثونه، رسول الله نه و تښتېدلی، جي هغه مخکې ور روان. ثم انزل الله سکینته علی رسوله، بیا نازل کړه الله چین په خپل پیغمبر باندې، وعلى المؤمنین، وانزل جنودا لم تروها، او نازل کړه الله فوجونه لرا چې تاسو نه لیدل هغې لره،
وعذب الذین کفروا او عذاب ورکا اللہ کافر ہوتا وذالک جزاء الکافرین دا کسی بدل دا کافرانونا ثم یتوب اللہ من بعد ذالک علی من یشاء بیا قبول توبیو کا اللہ رسل دینا پاک چاچ دا اللہ خوخشوا واللہ غفور رحیم اللہ بخون کے مہربان دے دا بنی مستلق بے مسلمانان شو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیر ورځې دي ته ایثار خودی نه راتلل تختیدلی وټول زنانه پرې خوري ماشومان پرې خو د مال او د دته په خپل راوړي مجاهدین ته حواله شو نبی علیہ السلام لار طائب تو بیا ولا راغی دیار لسر دی بعد دیرال الله موږ جی بس مسلمانان شویو او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دایمور حضرت صفیہ هم دی کوا حلیمہ سعدیہ صفیہ نه حلیمہ سعدیہ دا نبی علیہ السلام دایمور و کله چې هغه روغه کېدله نو یو بوډۍ رااله نبی علیہ السلام داسې وکاته نو فوراً پاڅېده خپل څادرګی یې خور کو بوډۍ په ځان سره نبی علیہ السلام ملګرو ته ویل دا زما مور ده دایي مور مې ده بني مستلق کې زه دې کاروم نو دا بني مستلق نبی علیہ السلام خلقو ته ویل بخاری حدیث دی بني مستلق مطالبه وکړه چې موږ ته زموږ زنانه او ماشومان او مال او دولت ټول واپس کړي نبی علیہ السلام ویل زما رښتیا خبره خوښه او دروغ مې خوښ نه دي زه یوازې نیمه ما سره 12,000 خلق دی د ټولو ملګرو سره به سلا کول پکاري خو زه تاسو ته یوه خبره کوم چې یو خبرې ته تاسو تیار شئ یو خبره ته زه کولی شم تاسو له په دې ملګرو به ومنم یا د خپل ماشومان او زنانه والی او یا د خپل مال او دولت والی چې هغوی پرې باندې پوه شو چې نبی علیه الصلاة والسلام د دې نه زیاته خبره نه مني ویل موږ ته خپلې زنانه او ماشومانه واله کوي او مال او دولت زموږ نه دی پکار نبی علیه الصلاة والسلام اعلان وکړو او ورته یې ویلې چې دغه دی تاسو خلکو شور ساز که تاسو څنګه خبرې دا حصې پرېږدئ چا چې وینځې رسېدلي دا تاسو واپس کوئ که نه واپس کوئ دا زه خدا وایم چې دا تاسو واپس کوئ او الله رب العزت چې کله موږ ته یو بل جهاد کې غنیمت راوسته په لاس باندې موږ به اول هغه له د هغه سړي نه هغه حصه ورکړو چې کوم هغه خپله پرېږدي خلکو شور ساز که نبي علیه السلام ویل ځئ خپل ځایونو ته خپل نمایندګان او نقبا راولېږئ مشران راولېږئ او به ما سره خبره وکړي هر قوم خپل مشر راولېږه چې قوم ټول راضي دی بس موږ یې پرېږدو نو زنانه او ماشومان یې ورته پرېښوده او مالونه چې دي هغه مالونه هغه تقسیم شو نو هغه په زرګونو ګړې او چیلۍ وي او په زرګونو باندې مالونه او اوښان نبي علیه الصلاة والسلام د غټ غټ رئیسان چې وو هغې له سل اوښان او زر چیلۍ ورکړې د انصار والکانو وویلې چې ناشنا خبره ده چې جنګ یې ویل موږ دغه شهیدان یې نو زموږ نه کېږي او چې تقسیمونه کېږي نو اوس هغې خلکو له نبي علیه السلام ورکوي چې زمونږ تورې د هغې د وینو نه اوس هم ساسي هغې له ورکوي نبي علیه السلام انصار په یو تمبو کې راجمع کړه یو تمبو کې راجمع ورته یې ویلې انصارو تاسو سره خو بل څوک نه یي په دې تمبو کې ویل نه جي بس بل څوک نشته موږ انصار یو ویل ستاسو نه ما ته داسې خبرې را ورسېدې او یا رسول الله دا خبرې په موږ کې هلکانو قمقلو به کړي او ذیعقلو هوښیارو خلکو دا خبره هم ده کړې نبی علیہ السلام ورته چې ګوره انصارو اوږې تږي وی الله تعالی زما په وجه باندې ماړه کړی د یو بل دشمنان وی زما په وجه الله رونه کړی غریبانان وی زما په وجه باندې الله تعالی مالدار کړی او چې کومه خبره نبی علیہ السلام کوي نو انصار وی چې الله او رسول رښتیا وی الله او رسول رښتیا وی دقسې موږ وو
بیا نبی علیہ السلام انصارو ته وایي انصارو تاسو ماله داسې جواب ولې نه راکوو؟ چې خپل قوم راوشړلي موږ دله ځای درکړو، هغې نه پرېږدي موږ دله ځای درکړو، موږ د بلا شاته ودرېدو، موږ مضبوط کړې، موږ کلک کړې، موږ شهادتونه ورکړه، تاسو ماله داسې جواب ولې نه راکړو؟ انصار خو انصاري مدینه دي، هغې داسې جواب چېرته پیغمبر خدا ته ورکو؟ او بیا وفرمایل چې انصارو سبا چې دا خلک تقسیمیږي او پرې مختلفو لارو د غرونو باندې تقسیمیږي او روانیږي، نو زه به په شعب الانصار د انصارو په لار باندې به ځم. غټه یاره انصارو ته دا پېښه شوه چې هسې نه نبي علیه السلام مکه کې پاتې شي. د ټولو نه لوی خفګان د مدینې په باشندګانو دا و. نبي علیه السلام ورته تسلي ورکړه چې سبا له دا خلک پرې مختلفو شعبو لارو باندې تقسیمیږي، نو زه به د انصارو په لار باندې مدینې ته ځم. او تاسو انصارو په دې نه خوشحالېږئ چې خلک وخان او ګډۍ بیزي کور ته بوځي او تاسو د الله پیغمبر خپلو کورونو ته بوځئ. انصارو د مدینې ورته موږ په دې خوشحالېږو، الله پیغمبره موږ په دې خوشحالېږو. انصاري مدینه دا د اسلام ډېر اهم هراول دسته ده، هراول دسته. نبي علیه السلام د وفات وخت کې هم دا خبره کړې وه چې تاسو ور دې خیال به ساتئ، انصار به کمیږي نور خلک به ډېرېږي. انصار به کله دغه فریاد وکړو ویل تاسو باندې به نور هم خلک زیاتي کوي او تاسو به انتظار کوئ په حوض باندې، حوض کوثر به انتظار کوئ زما، تاسو باندې به خلک ځان غوره کوي خو تاسو به صبر کوئ. ځکه وایي ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. يا ايها الذين امنوا ایمان والو انما المشركون نجس، مشرکان پلیتی، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، نبراد نزدیکیږي پس د حرام ته پس د کال نه چې دا دی د نهم کال ته اشاره ده، نهم کال نه وروسته به دین راځي. وان خفتم او که تاسو وایئ چې په حج باندې موږ پابندي ولګو او مشرکان موږ بند کړو، نو دا خو مشرکان دلته راځي، مالونه دولتونه راوړي او دلته موږ ته پاتې کېږي او موږ په کال تېروو دلته. نو الله ورته څه وایي؟ اوس موږ دې خبرې غر کړي دي چې موږ د امریکې خلاف ځکه نشو کولی چې موږ له سود راکوي، موږ د یهودي خلاف ځکه نه کوو چې موږ له سود راکوي. نو قرآن هغه وخت کې مسلمانانو ته ویلي وإن خفتم عیلة، که یریږئ د فقر و فاقې نه چې د مشرکانو په بندولو باندې په حج باندې دلته به موږ ته مالي ضربکاري راشي، نو په سوف یغنیکم الله، پس زرد چې مالدار بکی الله تاسو سره د خپلې مهربانۍ نه ان شاء که الله وغواړي. ان الله علیم حکیم، یقینا الله پوه حکمت والا دی. قاتل الذین لا یؤمنون بالله، وجنګېږئ دا چا سره چې ایمان نه راوړي په الله باندې ولا بالیوم الاخر، ولا یحرمون ما حرم الله ورسوله، او حرام نه ګڼي هغه شی چې حرام کړی دی الله او د الله رسول، ولا یدینون دین الحق، او تابعداري نه کوي د دین حق. من الذین اوتوا الکتاب، دای کسان ندي چې ورکړی شوی ته کتاب یهود او نصارا، حتی یعطي الجزیه، حتی چې درکړي تاسو ته ټکس عن ید خپل لاسنه وهم صاغرون، او وی دوی سپکا. یهود او نصاراو باندې به ټکسونه به لګوئ تاسو، اسلامي ملک بدن نه اوسیږي، په خپل دین باندې به عمل کوي، د اسلام خلاف به نه کوي، د اسلام خلاف لچکر به نه کوي، په اسلام باندې به داغونه نه لګئ، د مسلمانانو خلاف به نه کوي، اوسیږي به دلته، جزیه به ورکوي، ټکس به ورکوي. او دا ټکس چې ورکوي نو اسلامي حکمران هغه به ناستي او دی چې راځي نو چاپلاس پې نه راوړي، دا ټکس به په خپل لاس راوړي او په سورلۍ به نه راځي، پیاده به راځي
او د لارې په منځ کې به نه ځي، لارې په طرف کې روان دي، لارې په طرف کې. او هغه اسلامي حکمران ته چې دی ودرېږي اب ورته وایي چې ای ذمي پیش کا ټکس، ای یهودي ټکس ورکړه، ای پیرنګیا ټکس ورکړه. دا دې لپاره چې وشرمېږي او کلمه ووایي او د دې غضب نه خلاص شي. دا ټولو ته د اشارې دي. یعطوا الجزیة عن ید، جزیه به په خپل لاس باندې ورکوي. وهم صاغرون، به دوی سپک د لارې په منځ به نه پرېږدي، دی به کیني نه دالته، دی به ولاړي. اسلامي حکمران به په کرسۍ ناست وي، به ترې اصولي دغه. وقالت اليهود عزیر ابن الله، وای یهودیان خبیثان عزیر علیہ السلام د خدای زوی دی. وقالت النصارى مسیح ابن الله، وای پیرنګیان مسیح د عیسی زوی د مریم د الله زوی دی. ذالک قولهم بافواههم، دا وینا د دوی په خولو، د دې په پشت باندې څه نشته، دروغ وایي. یضاهئون قول الذین کفروا، مشابه کوي دوی وینا خپله د هغه کسانو سره چې کافران دي من قبلو، مخکې د دوی نه. ولې هغوی به ویل الملائکة بنات الله، دوی د هغوی سره خپلې خبرې برابروي. قاتلهم الله، خدای دې مړ کړي دا یهود او نصارا. انا یوفکون، کوم خواته واړولی شو. بعضې خلک د بزرګۍ داسې انتها ته رسېدلي وي کافر ته خیرې مه کوئ. نو کافر ته خو خود خیرې نه کوو، خو خدای هدایت نصیب کې، او که هدایت په قسمت کې نه موږ ته اخلاص کې، بس به نه وی زه به وی که نه. ځکه وایي قاتلهم الله، خدای دې دوی مړه کي. انا یوفکون، کوم خوا واړولی شو. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، نیولي دي خپل علما او نیولی دی خپل پیرانو لرا اربابا من دون الله، خدایان سوا د الله نه. دا آیات چې عدی بن حاتم رضی الله عنه واورېدو، هغه عیسی د حاتم طوی زوی دی، عدی مشهور صحابي دی. یا رسول الله، مو خپلو خدایان پیغمبرانو ته، خپلو عالمانو ته او پیرانو ته خدایان نه ویلي. نبی علیه السلام ویل عدی، تاسو ته چې به ستاسو عالم او پیر ویلي چې دا شی حلال دی او حلال بنو، تاسو به ګاڼه ویلا. او چې یو شی به حرامو او ستاسو پیر صاحب او ملا صاحب برته ویلي چې دا حرام دی، تاسو به حرام ګاڼه ویلا. ویل دقې ربوبیت دی. ته ربوبیت سجدې ته لګولو ته وایې، دقې ربوبیت دی چې تا ته حلال حراموي او حرام حلالوي او تی ورسره منې، به دا تا دغه خدای ومنله. د دې وجې نه داسې آزاد اسمبلیانې چې په خپل طبیعت باندې فیصلې کوي. لکه اوس دا هم یو اسمبلي راپاسي چې سړی ودولی شي. دا هم د یورپ اسمبلي دی، دا مهذبو خلکو دی ته مهذب وایي. د دې نه خو لیوان به هم ښیي چې سړی به سړی او یو دو بوډاګانې یو بل څه واده کړی، بیا دې چا تپوس وکړو چې څنګه ویل ډېر موږ خوشحاله یې، ډېر خوشحاله دونه بې غیرته شوي دي. او دا په مخ ورځو کې په ترکو کې کالجان لکانو کې دا چرته جریاسین به پاتې شوي، هغوی دا مطالبه کړې وه چې موږ ته جنسي ازادي راکړی شي، چې هلکان د قومي لوټ کار کوي. دا اسلامي دنیا ده او موږ پکې اوسېږو خوشحاله. په یو ګناه چې یو قوم الله دې مخ د ځمکې نه هټاو کړی دی، نن هغه ګناهونه په موږ کې مجموعه موجود دي. څنګه به الله موږ نه راضي شي؟ ځکه وایي ما المسیح ابن مریم الا ما والمسیح ابن مریم وما امروا الا ليعبدوا الله. وایي نیولي دي تاسو اخبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسیح ابن مریم، او نیولې دی تاسو مسیح زوی د مریم په خدای باندې. وما امروا، دی خلکو ته حکم نو شوی الا ليعبدوا الها واحدا، مگر دی چې د یو خدای عبادت وکوي. لا اله الا هو، نشته دی معبود سوا د نه، سبحانه پاک دی. عما یشرکون، دا ګناه چې مشرکان یې د الله سره شریکوي. یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم، اراده کوي چې مړ کړي رڼا د دین د الله په خپلو خولو باندې. یریدون د مضارع صیغه استعمالوي، موتا ته وایي چې یوازې پخوا زمانه کې یهود او نصاراو د دین رڼا نه وجله، اوس هم وجني. یریدون لګیا دي، اوس یې نه. یریدون مضارع صیغه حالي معنا هم ورکوي او آینده استقبالي معنا هم ورکوي. یریدون ان یطفئوا نور الله،
اراده کوي مشرکان چې ملکی رڼا د دین د الله په خپلو خلو په خپلو پروپیګنډو باندې. دا کومه یهودي میډیا چې کومه ده یهودي میډیا نن د اسلام خلاف او د مسلمان خلاف او د جهاد خلاف او د اسلام خلاف کومې پروپیګنډې کوي، دا بیا فواهیم دی کنه. ویاب الله الا یتم نوره، الله انکار کوي دا خبر نه مگر دی خبر نه انکار نه کوي چې پوره کی رڼا د خپل دین. ولو کرہ الکافرون، اگر کبا بد غنی دي لره کافران د الله دین رڼا چې تامیږي نو د کافر تندې به ترویږي. هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق، الله غذات چې را لګره د خپل رسول په هدایت باندې ودین الحق اور لګره په دین حق باندې قانوني حق ورکړی دی، شریعت ورکړی دی. سره پارا لیظهره علی الدین کله، دیر پارا چې غالب کیدا په دینونو ټول باندې. ولو کرہ المشرکون، اگر کبا غنبا غلبا دین د الله مشرکان. یا ایها الذین آمنوا ان کثیر من الاحبار والرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل الله. اے ایمان والو، یقینا ډیر د علماؤنا او ډیر د پیرانونا، ډیر د علماء سوءنا او ډیر د علماء د پیرانو سوءنا، د ناکاره پیرانو ناکاره مولیانونا، لیاکلون اموال الناس بالباطل، خوري مالونه د خلکو په باطل باندې. د یهود مولیانو با دا خبره کوله چې لیس علینا فی الامیین سبیل، په منګ باندې د امیانو په مال کې په خوراک کې هیڅ عیب نشته، چې په کومه طریقه هم د امیانو نه دا مالو نو ووهي. او شاه ولی الله پوزی کبیر کې لیکي چې کوم مولا په منګه په مسلمانانو کې خراب شي نو پای کې شبه الیهودیه، پای کې د یهودي مولیان مشابهت پیدا شي، نو بیا دې امر سوره چي بیا هم حلال او حرام نه ګوري او جایز او ناجایز نه ګوري، خیر ته ورچي. ويصدون عن سبيل الله، او بندي خلق د دین د الله. والذین یکنزون الذهب، آکسان چې جمع کوي خزانه کوي سرو لرا، والفضة یسفن لرا، ولا ينفقونها فی سبیل الله، او نه خرج کوي دی لرا په لار د الله کې. فبشرهم بعذاب علیم، زیر ورکا دیلا پا عذاب درناک سرا. یوم یحمى علیها فی نار جہنم، اغا ورځ چې ګرمولې بشي علیها، ګرمانا یحمى علیها ګرمېدلی شي بشي پر سرو سپینو باندې په اور د جهنم کې. فتقوا بها جباههم، نو داغي به په دې باندې دیله تندي، وجنوبهم اړخونه، وظهورهم شاګانې، او ورته وایي هذا ما کنزتم، دا هغه دی چې تاسو خزانه کړی او لانفسکم د ځانونو د پیدې دپاره. وذوقوا ما کنتم تکنزون، وسوسه کوئ هغه چې تاسو خزانه کوو. دا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ یو صحابی دے، صاحب صادق اللہجہ صحابی ورته وي دے. د حضرت عثمان ابن عفان په خلافت کې د په شام کې د معاویه صاحب سره نو لوړ به په وګړو د شام په کوڅو کې ګرځي، دا آیاتونه بیا ویل چې والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم. معاویه صاحب ورته ویلي چې دا خو د کفارو باره کې راغلي. حضرت ابو ذر غفاری ورته ویل چې دا خدای بنده دا د کفارو باره کې راغلي دي او دا زمونږ باره کې راغلي. حتی چې حضرت معاویه گورنر دی د شام تنگ شدي، نو جواب یې ولېږه دغه ته حضرت عثمان ابن عفان ته مدینې ته هغه ورته ویل چې ابو ذر مدینې ته راشي. چې مدینې ته راغله بس هلته به په کوڅو کې ګرځېده، بیا به دا آیاتونه ویل. مسجد نبوي کې به خلک را چاپېره شول، هغه به دا آیاتونه به ویل. بیا ورته حضرت عثمان ویلي چې تاسو به ربضې ته لاړ شئ. ربضه د مدینې منورې خواته یو بانډه وه، اقا بانډې ته لاړ.
پای کې به اوسېده او د جمعې ورځې له به مدینې منورې ته راځي. نو چې کله وفات کېدو نو خپلې بیبي ته یې وصیت وکړو چې بیبي ما د خپل خلیل خالص دوست جناب محمد رسول الله نه اورېدلي چې زما یو ملګری وي ځان له به اوسېږي ځان له به مري او زما د ملګرو یوه ډله به راځي او هغه به تجهیز او تکفین کوي. زما خلیل ټولې خبرې رښتیا دي چې کله زه مړ شم دې لارې ته به کوشي دې لار کې به انتظار کوي. نبی علیہ السلام د وینا مطابق د پیغمبر خدا د ملګرو ډله به راځي او ما به ښخوي. کله چې دی وفات شو نو بي ښکته لارې ته کوشوه ګوري عبدالله زوی د مسعود رضی الله تعالی عنه د خپلو شاګردانو سره راغلی لوی ډله را روان دي. حبیبي ورته وایي چې ای د پیغمبر ملګریا دلته د پیغمبر خدا سره یو ملګری وفات شوی دی د هغې د تجهیز او تکفین پروګرام کول پکار دی. عبدالله صاحب راستون شو د ابوذر غفاري تجهیز او تکفین او جنازه په خپل لاس باندې وکړه ټوله. دا آیاتونه کې خبر کوم چې کله بخاري وایي دا آیاتونه به راشي د امام د هغې دا خبرې وه په جومات کې ناست دی په جومات کې چا ورته ویل چې دا خبر هغه ویل تا چا ویل چې به را خبرې نه کوم ما باندې چا پابندي لګولې ده دا خو د الله او د رسول خبرې دي دغه چا خبرې زه نه منم او دا خو لا دا ده. ابوذر ورته وایي دا خو لا ته دا خبرې کې چې تاسو تیرې توره راوالی د بخاري حدیث دی تیرې توره راوالی تیره او زما پرې سټ باندې داسې کېدی او زه دې سوچ کې ما چې ما د نبي علیه السلام نه یو نیمګړې خبره اورېدلې ده او زه چې دا تاسو زما را سټ پرې کوئ او زه په دې وخت کې به دا نیمګړې خبره چاته ورسوم نو زه به ایله ونه کړم او به م ورسوم خلکو ته په دې الفاظ صادق اللهجه صحابي دی صادق اللهجه. او ځکه ورته وایي ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا یقینا شمار د میاشتو په نزد الله باندې دی 12 میاشتې دي. کله چې الله تعالی اسمانونو ځمکې او دغه پیدا کول نو 12 میاشتې د هغه وخت نه پیدا کړي دي. فی کتاب الله او لیک د الله تعالی کې یوم خلق السماوات والارض په کوم ورځ چې الله اسمانونو ځمکې پیدا کول منها 4 حرم سلور پرې کې عزت مند میاشتې دي. ذی قعده د یوه ذی الحجه د دوه او دغه شوال دی ذی قعده او ذی الحجه ده او محرم دی او یا دا چې ذی قعده ده او ذی الحجه ده او محرم دی او دا 3 سرد و 1 فرد دا 3 یو ځای دي ذی قعده ذی الحجه او محرم یو ځای دي او دا زبرګه میاشت موږ ورته موږ وایو موږ د مدرسو لپاره زکاتونه پکې راټولو دا مخکې میاشت تېره شوه دی ته رجب وایي نو دا هم زبرګه میاشت ده. ذلک الدین القیم او دا دیني مستقیمه فلا تظلموا فیهن انفسکم زیاتې مه کوئ په دې کې په خپلو ځانونو باندې وقاتلوا المشرکین کافه او جنګېږئ د مشرکانو ټولو سره کما یقاتلونکم کافه څنګه چې جنګېږي دي تاسو سره راټول یو ځای دي څنګه چې کافر یوه ټراله ده او ستاسو خلاف کاروي په دنیا کې کوي نو مؤمنه په تاسو ګلې شوې ده چې تمامي دنیا مسلمانان ولې خپل بلاک نه سازوي ولې یو اسلامي بلاک نه سازوي ولې یو اسلامي حکمرانی نه سازوي ولې یو اسلامي سکه نه سازوي ولې یو اسلامي فوج نه سازوي چې دا خبرې ختمې شي بیا د کفارو ایمان پته به ولګي چې د دنیا په یوه حصه کې دی څوک په مسلمان باندې بیا لاس اوچت کړي نو هغه ټول ځان له خانیم او ته ځان له خانیم ته ځان له خپل دغه ډنګه او زه به ځان له خپل ډنګ وم بس دغه لوی خطرناک کار موږ سره دغه بېایمانانو صلیبیانو کړی دی چې شپېته حکومتونه یې زموږ د مسلمانانو ساز کړي دي شپېته حکومتونه دا یو حکومت بس ور دی که نه ولا تظلموا فیهن انفسکم زیاتې مه کوئ په دې کې په خپلو ځانونو باندې وقاتلوا المشرکین کافه کما یقاتلونکم کافه واعلموا ان الله مع المتقین پوه شئ یقینا الله سره د پرهیزګارو نه دی انما النسیء زیادة فی الکفر
دا دوی به چل کو چې کله به دوی جګړې کولې او جنگ به لا خلاص کړی نه و، ویل هلکه دا زبرګه میاشت کې به جنګ وکړو او بیا بله میاشت به چې کوم دی زبرګه کړو، نو هغه میاشت بیا ځان له جایز کړله او بیا به بله میاشت زبرګه کړه، نو بیا پای کې جګړه نه کوله. دې ته نسی وایي. نو قرآن فرمایل انما النسیء خامخا رستو کول د زبرګې میاشت د خپل ځای نه او ځان له حلالولو پای کې جګړې کول زیارت فی الکفر، دا زیاتوالی په کفر کې پیدا کوي. یضل به الذین گمراه کېږي پرې باندې هغه کسان چې کافران دي، یحلونه عاما حلاله ګڼي دي میاشت له یو کال او په دې کې جګړې، ویحرمونه عاما او حراموي به بل کار لره. دا دې دپاره لیواتئوا عدة ما حرم الله چې پوره کړي دوی شمېر د هغې چې الله حرام کړي. هلکه څلور میاشتې په کار دي، بس موږ چې کوم دی په پلانۍ زبرګه میاشت کې جګړه کړې وه، راشه دا بله میاشت به ورسره حرامه کړو چې دا څلور میاشتې پوره شي. نو فیحل ما حرم الله زوین لهم سوء اعمالهم، خیسته شوی دي تا ناکار اعمال دوی. والله لا یهدی القوم الکافرین، الله خو نه کوي قوم کافر ته. یا ایها الذین آمنوا، اے ایمان والو، ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم